أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم صدقت يا رب العالمين. منافقانو بحث شروع دی. الله رب العزت په دی آیات مبارکه کې فرمای وی ذالک دا فدی سبب بانهم چې یقینا بیو دا دله چې شیطان مهلت ورکیو په خپل جال کې راګیر کړی دی او د دین نه لري تلی دا زکه قالو چې اویل دی للذین هغه کسانو ته کریهو چې اغي بد غنی ما هغه څه نزل الله چې نازل کړی دی الله رب العزت. یعنی دا هم منافقان دی دو مخی پالیسی چلی یو ته وی د تا سره يم بل ته وی د تا سره يم خدا سم دی چې هغه صرف کافران دي ښکارا پخکارا لیلان يهوديان دي نسوارا دي نور دي نو دی اغي ته وی زکه يهودینګت بد غنی ما نزل الله کریهو چې غي بد غنی ما هغه سنزل الله چې نازل کړی دی چا الله رب العزت سنطيعكم غي ته سوی ستاسو به خبره منو زی پزی ستاسو سنطيعكم زرد چې ستاسو به خبره منو فی بعض الامر زی پزی یعنی په بعضو خبرو کې ستاسو به تابعداري کوو پس کې په بعضو خبرو کې یا داسې و سنستعینکم ستاسو به امداد کوو په بعضو ځایونو کې. نو الله رب العزت فرمای ورته وی سنطيعكم زردی چې موږ به امداد وکستاسو فی بعض الامر فبعض امور کی والله یقینا الله رب العزت یعلم فویږي اسرارهم په پټو سازشونو د دیو باندې د دې چې کوم پټه مشورې دي الله رب العزت په پویږي. اے کاکا هغه تبلیغ والوي چې په تور شپه کې او تور کانی او پاغه کې تور تیاروي او تور کانی وي کسوی پاغه کې دنه چې دی چنجي وي او هغه سنا کوي وغیرہ په دې الله رب العزت پویږي. چې دا کائنات او ته درته ویلان اعلان دی بالکل احسو چې د ارچا نه پټوي په هغه ځای کې چې ذره برابر سخوزي لکی ذره برابر سوکسانا صفات وي الله رب العزت پی پویږي. ذالک دا پدی سبب بانهم چې یقینا دوی قالو ویل به هغه کسانو تا کریو چې غیبت ګڼلیو ما هغه سنزل الله چې نازل کړی دی الله رب العزت ورلې ویل سو سنطيعكم زردی چې موږ بس تاسو تابعداري کوو په بعض الامر په بعض کارونو کې والله یقینا الله رب العزت یعلم بوهیږي اسرارهم په پټو مشورو د دیو باندې په پټو رازونو د دیو باندې په پټو سازشونو د دیو باندې. فکیف بسنگ بوی اذا بهغه وخت کې توفتهم الملائکه چې روح علی د دینه فرشتي یضربون وهب وجوههم مخون د دوی و ادبارهم او شاگان د دوی مخون به ولا وهي او شاگان به وهي نو یو فرشتہ ملک الموت وی او تلس فرشتي ور سره شاته نور وی د چې دی اخوا دی خوا کوي نو غي سره یو ګروز وي د اوسپنې هغه ول دی خلیل را بغي د ځنکدن وخت کې الله دې بچ کی. دا د نر زامن وی لکه قبر کې عذاب نشته ولی نشته وی مونږ تخکاری نه وای کوتک په درته وخکاری سه به درته وخکاری خوا کې در سر پروت دی. الله رب العزت فرمای وی دې چې دی وهي پرشته وی په خلو باندې او په شاګانو باندې تی دی حالت کې نوی. فکیفا بسنگ بویزا په هغه وخت کې توفتهم الملائکه چې روح نه واخلي د دیونه فرشتي یضربون وهبا وخي وجوههم مخونه د دیوات بارهم او شاگان د دیو ذالک دا زکا دا ضرب زکا ورکی بانهم چې یقینا دیو اتبعوا تابعداري کړو ما د هغه سو اسخط الله چې غوسه کیږي الله رب العزت په هغه باندې وکریو او بد یې او دی بدو غنلا رضوانه رضامندیا د الله رب العزت فاحبط اعمالهم نزایک الله رب العزت برباد ک الله رب العزت اعمال د دیو
الله رب العزت فرمای دو سبب دي. یو سبب دا چې دی هغه کار کوي چې الله په ناراضه کیږي، هغه کار کوي چې څوک په ناراضه کیږي، الله رب العزت په ناراضه کیږي. او دویم سبب یې دا دی چې دی د الله رضا چې دا نو دا ناخوخه ګڼي. الله رب العزت موږ د دې حالت نه بچ کړي. نو تاسو موږ د ځان سره سوچ کو په ایمان وای موږ هغه کار کوو چې الله به خوشحالي بالکل خوالم نه ورزو کول خلاصه کې خوالم نور داسې د لرې نه ورته ګورو چې به که زه دې ته نږدې شم دنیایي مې تاوان دی. موږ دین ته هم د دنیایي تاوان په دغه باندې ګورو چې زه دې دین ته نږدې شم ما د دنیایي ګټه ملاویږي که نه. زه قرآن ویم نو زه پیسو لاګریډ لګم که نه لګم، زه احادیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ویم زه پې نوکر لګم که نه، زما زوی پې لګي که نه، زما رور پې لګي که نه. یا زه چې دی 2 رکعته نفل وکړم نو د اسمان نه خزانه را باندې راغورځېږي که نه، په ډالرو باندې تینده کوم که نه. موږ دا دین ته په دغه نظر ګورو ځکه موږ ټول ذهن چې دی دا د مفاد پرستۍ ګرځېدلی دی. د ټول تعلیم محور زموږ دا ګرځېدلی چې زه به په کرسۍ کښېنم او بس ما ته به خلک تابعداري، زه به د چا تابعدار نه یم، زما به خلک خدمت کوي، زه به د چا خدمت نه کوم. دا زموږ یو عادت ګرځېدلی دی، زموږ یو سوچ ګرځېدلی، یو فکر ګرځېدلی دی. ماشوم نه تپوس وکړه څه به جوړېږي؟ زه ډاکټر به جوړېږم. هلکه ستا نه به څه جوړېږي؟ پایلټ به جوړېږم. ستا نه به څه جوړېږي؟ پلانکي بلا به رانه جوړېږي. وای دا درته یو هم نه وایي چې مسلمان به جوړېږي، دا درته یو هم نه وایي، دا درته یو هم نه وایي چې د قرآن حافظ به جوړېږم، عالم به جوړېږم. ولې سوچ داسې انتها ته رسېدلی دی د مفاد پرستۍ چې کور هم مفاد پرستی ده، اداره کې هم مفاد پرستی ده، انسانیت نشته. چې اسلام وي انسانیت وي، اسلام چې دین وي. دا خلک وایي تاسو ته انسانیت کیسې نه کوئ، یو څه بل څه زنګ د ملیان هم پکې خدای په قهر بازي اخته کړي دي لګیا دي. الله رب العزت وایي والعصر قسم دی په زمانه باندې ان الانسان لفی خسر، چې دا پوره انسانیت په تاوان کې دی. خو کومه پورې نه دی الا الذین آمنوا، کومو کسانو چې ایمان راوړی دی. نو د اسلامیت خبره دا وایي ستا دلته اسلامیت ګډوډېږي، ستا دلته کیسه که ته ځان ته مسلمان وی نو بیا به تا کې انسانیت لازمي وي. او چې په مسلمانۍ کې د فرق وي نو که ته ډېرې چغې وی چې زه مسلمان یم او کار د انسانیت نه کوې نو بیا به ستا کیسه روانه، بیا د مسلمانۍ کې فرق دی. دا کیسه د دې ځای نه روانه ده. او که نه چغې صرف د انسانیت وي، اسلام د خراب وي، نو نه بیا تا کې انسانیت شته او نه اسلام شته، هېڅ هم نشته. دا به صرف چغه چې کوم سړی د خدای نشي نو دی به د بنده څه شي. دا خو اسانه خبره ده. کوم خدای چې په تا احسانات کړي چې ته د خدای نشي د بنده به څه شي. او وي به بعضې امورو کې به دای چې د یو کس به خوالی ډېر وي، دا به دا به، خو الله چې څه ته کامیاب انسان وي هغه بندي. الله هم دې کامیاب انسانان جوړ کړي په هر اعتبار سره. الله فرمایي، الله خبره کوي والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا. هلکه دا خلق په اسلام کې سره رايوځي کا بیا به کیسه سمېږي. او چې د اسلام نه تا خوا دی خوا ولې نورې کیسې ورته ښې نو نه په اسلام اصل په اسلام نه رايوځي کېږي. نو چې په اسلام دا قوم رايوځي نه کې په خدای کې په بل سیس اتفاقي سیس د سره پاتې نه په اسلام کې دنه بلا کیسې د خلکو جوړې کړي، څومره خلکو لوبې جوړې کړي. نو چې په دې کې داسې په بل سیس د سره دا قوم ته متفق کولی نشي، داسې یو سیس نشته، داسې یو پروګرام نشته چې په هغې ته دا خلک متفق نشته. او ته راویښو انقلاب غواړي، خدای شته که دا انقلاب دا دغه منافقان دي. کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم لوي چې انقلاب پکار دی، جهاد حکم پکار دی. دا چې کله حکم راغی نو دا چې کم قوم هغه دغه ذهن کې دا پرېږدي چې زه په کرسۍ ناست یم، د هغه په ذهن کې دا پرېږدي چې زه به صرف پیسې ګټم، د هغه په ذهن کې دا پرېږدي چې زما د ډاکټرۍ مطلب صرف دا دی چې زما به صرف چې دی نو پیسې ګټل وي، زما د فوجي کېدو، د پولیس کېدو، زما د وکیل کېدو مطلب به دی چې صرف به پیسې ګټم. نه هغه تاله چې دی نو څه وکړي تاله
دې وجه الله رب العزت فرمای دا په دې سبب چې دې تابعداري کړو د هغه څه چې الله رب العزت به سکیږي غوسه کیږي وکره رضوانه دې بد غنل رضامندیا د الله تعالی فاحبط اعمالهم نابود کړل برباد کړل الله رب العزت اعمال د دوی الله وای ام حسب الذين آیا ګمان کوي هغه کسان فی قلوبهم مرض چې بزرونو د دیو کې بیماری ده الله یخرج الله چې هرگز بونه باسي الله رب العزت یا را ظاهر بنه کې الله رب العزت ادغانهم هغه کینه د دیو دا منافقان دي ظاهرا ځان خو حسابي او خلکو سره خو چلیږي الله دې سوې چې الله به زمونږ د کینه راخکارا نه کی الله وای زه خو پرده اچوم ولو نشاء کو چر خوخه زمون وی لاریناکهم نو تعالی ربم خودلی وی دیو فلا عرفتهم نو تاب پی جندری وی سیماهم پنخو سره دوی دیبم پنخو سره پی جندری به علامت قبیحه نا چرته یو لبه ملکه ور کړي وا بل لبه مخکره ور کړي وی یا به درته داسې دای په مخونو کې نخې خولې وی تا ته به خودلی وی چې دا منافق د دې وجه احتیاط پکاري بعضی سيزونو کې خلک هر سیس پسې خندا کوي هر سیس پسې خندانی پکاري احتیاط پکاري هم په بزرګانو کې یو راځي هغه له څوک ملاقات لراتله صوفیای کرام نو درې ملګریو یو وی چې یاره زه خو دعا له ورځم بل وی چې زه خو اسې ورځم بس تا سره ملګری کې موبل ورله وی چې مړه دی خو اسې ګپ لګوي زه ګورم چې دغه سونه بدعات دي او دا دي او هغه دي او ما ته سره بلا الفاظ ورپسې استعمال کړو اغا چې کله ولراغه خیر هغه نور ته مختلفه خبرې چې ستانه بخدای ډیر کار دي ستانه بدادي دی بل ته وی چې تا بخدای دنیایي دغه کې کامیابی وغیرہ او دی یو له وی دی یو له وی زر دي چې ته به د ایمان نه وړې ته وی چې زر دي چې ته به د ایمان نه وړې دا په ټولو کې مضبوط عالم هغه لږ وخت پس لاړ لا ترکی د استنبول لا نو فتح شوی قسطنطنیه هغه ته لاړ سو او بادشاہي وخت لګلو پس سفارتي مسله کې ال تلاړ ال ته چې هغه جنکه مینکه عیسایان ولیدل او د ایمان نه وړي د مرتد شاته پاتې شي الله رب العزت ته مونږ بچ کی پارسیس کې یادل ته کې تقریبا هغه مشرانو کې باکس نن خو به موجود نه دا دغه داخلي خبره ده د سيزونو کې احتیاط پکاري دا خلک اس ته په خدای کې د بزرګان سره چې کینې په اشارات او دغه باندې پوي دا دې د دې خبره د دې جمعه خبره وی پیر سبق باباجي صاحب له تر مشر باباجي صاحب او ما ورله یو خبره کول وختل خو هغه وی غرش دون زیاتو مشر باباجي صاحب چې کومه خبره ما ونه کړې شو وی د شپې چې خوب کې رااله باباجي په خوب کې دراته چې دا وظیفه کوي دا دې خبره راته چې دا وظیفه کوي دا مونږ دلته یو مشو دا سنور بلا نو ام حسب الذين آیا ګمان کوي ها کسان فی قلوبهم مرض چې د دې بزرونو کې بیماری ده الله یخرج الله چې هرگز برا ظاهر نه کی الله رب العزت ادغانهم کی نه دیو دا چرسدی والو صاحب حق سره دغه والا رزړ والا چې کوم او یو زمون د نزدو علاقو مونږ ته یو عالم او یو د پیښورو وشا شبری تنویر رحمه الله لدلو نو هغه به یو څو تاسو کول کم ځای نه رالی سدي کار دي سل راغلی او سکه کارګي یا سبق وسکه وی خیر چې مونږ تلو یو کس را سره و یغه را لوي چې زما خدا بیران نه خو خدا هو بدعت کوي او دا خدا کوي دا علوم دیوبند کې مونږ ته نه ګون تلو وی مونږ دې چې لکه دا غاډه وړه مو خیر چې څنګه دن نشو و یغه ته ډایرک وی چې نکل جاو فورا نکل جاو یغه د کمرې نه بار کومږي د وکړه سپریو دا گفت الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود گفت ولی گفت الله ولو نشاء کو چرته خوخوي زمنګ له ارینا کو نم بخودلوي تعالی ردوی فلا عرفتهم نو تاب پی جندلې بي سیمام پر خو سره دوی ولا تعرفنهم او قسم دی چې ته پی جنې دا یو نه خره ولا تعرفنهم ها قسم دی چې دی به تو پی جنې ته دی پی جنې فی لحن القول باغ نرم خبرو سره د خبرو په انداز سره به پی جنې چې دا منافق دی ته ورته لکه یو کس بچ دی سود کوي یو کس به حرام مردارو کې اخته اندله به یو 10 روپے ورکي نو دی به هغه ورته چیرې بس مونږ ډېر د ګناهونو د غيو کمر ګراره سب کار سبق او سبنه کومر قبر کې بسای دی ورته خدای دې تا نه مړ کوي پتا خو دنیا روانه ده
او ستا په شان خلکو دیني ادارو سره امداد کوي دا ادارې خو په دې چلیږي ستا په شان خلکو د غریبانانو چې دی مرجع او مرکز وي خدای دې څه کومه نو خدای دې ورسره تام لاندې کړي او دوه ګوتې ولې خدای څه کومه الله رب العزت فرمایي چې څوک سود کوي اعلان جنگ دی ورسره زما څوک چې دی الله رب العزت فرمایي د ایمان نه پس دا غټه ګناه د لا تنابذ بالالقاب بئس الاسم الفسوق چې خلکو ته غلط نمونه ماخله کنځلې مکو مونږ سکو الله رب العزت فرمایي نه تل کې کمې مکه نه تعلیم په صحیح انداز ولا راتوشه خدا سينه چې داغه د بد کار ته تایید کی چې نه ته خو بالکل جنتی ګوره چې څه کې کاوه اوس خو نظمونه هم جوړ کړی دا نرزامانو وی کټر اسو کوئی دیوبندی هم بلی کټر جنتی ما انتخیزه ولنبلونکم یو نظم جوړ که دا اسلوبی دی دا چې قیامت څومره راځي دا حدیث چې ته ګورو حالات ګورو بیا ورته پته لګي یو نظم جوړ کوي کټر دیوبندی ما بل جوړ کوي کټر جمعیتی ما بل جوړ کو وی کټر حنفی ما ولې بلا کیسې یا چا خبر نه بل ور په د پاسه راغی ما اوس ورته ټینګ شه وی کټر جنتی ما امراوایړو یو محمودی جانان دی یو حنفی جانان دی پته نه لګي یو د بل ځای جانان دی دار چا خپل جانان دی الله دې معافي وکړي والله یقینا الله رب العزت یعلم بوی لاریناکهم نخام خواب می خودلی تال ردوی فلعرفتهم نتاب فی جندلی بسیماهم دی در پنخو سرا ولا تعرفنهم او قسم دی وی چې تبو فی جن دی لرا فی لحن القول پنرم خبر سرا پنرم خبر سرا به فی جن تبا فی جن یا تقریرم کوي او پکیدم پکید نرزامن ورو دانګي دغه بل ډله چې بیا راټینګ کی والله یقینا الله رب العزت یعلم بویږي اعمالکم فاعمال استاسو ولنبلونکم او خامخاب ازمی هو امتحان کو پتا سو باندې دا موږ د صدا پاره کو چې موږ تاسو منافقان نه خایو ستا په خپل پارټي کې بدن نه منافقان وستا پارټي به کمزوري کړي دا بل سره به جوړوي تا سره بنوم بس ستا استعماليږي مسلمان به د بل سره به جوړوي ځان به د صحابو پیروکار غني د بل سره به جوړوي ځان به چې دین ستا په ډله غني د بل سره به جوړوي خو منګه تا د خایو نه ولی نه خایو ځکه چې پتا سو منګه امتحان کوو دا خلک خوستا ګروپ کمزوري کوي ستا خلک کمزوري کوي او ګورو چې دا بار کمزوري ته خو تاسو ټینګه خو چې دا دنه په کومه کمزوري پراته ده آیا دې ته تاسو ټینګه تاسو ثابت قدم پاتې کیږي دا به کله جاسوس وی کله بسوي کله بسوي په هر حالت کې به ته موحد وي او کلک وي الله توفیق راکړي نو ولنبلونکم امتحان کو پتا سبحانه حتا تر دې پوری نعلم المجاهدین چې پوي شي چې ظاهر کو مجاهدانو لرا منکم استاسنا چې ظاهر شي مجاهدین استاسنا چې دا کم مجاهدین دی او کم د نوم مجاهدین دی چې دې بکی پته ولګي والصابرین او صبر والا چې کم استقامت والا دي کم صرف چې دې د سر ملګریو چې کله وزارت لاړ نو اغستانه لري تختی او کم چې دې تر اخره پورې تا سره ولا دي د شهادت مرګ پر راغی یا رستو غیله الله رب العزت کامیابی ور نصیب کړه نو چې کم یو دینه چې پته ولګي منکم چې کم یو استاسنا حتی تر دې پورې نعلم المجاهدین چې را ظاهر شي مجاهدین منکم استاسنا والصابرین او صبرناک ونبلو اخبارکم او امتحان کوو په اسرار او په رموز استاسو باندې استاسو پر ازونو باندې چې راز شي دي چې استاسو په ځړه کې د کافرانو د پر کې نشته ک نشته او استاسو په ځړه کې چې د الله د رضا لپاره محبت شته او کنا ان الذين يكنن کسان کفروا چې کافران دي وسودو او بن کړی شوی دي بن شوی دي او بندول کوي عن سبیل الله خپلم بن شوی او نورم بندي د لارې د الله تعالی نه وشاق الرسول او مخالفت یې کړی د پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد ما رسل دهغنا تبين لهم الهدى چې واضح شوی دي ته هدایت چې دي ته هدایت راغلی د پته را چې د امت لپاره په اتحاد کې خیر دی دا وخت داسې دی چې دی په یو اتفاقی خبره را جوړول پکار دي او بیا هم دی په دې امت کې چې دی مخالفت کوي بیا هم چې د الله د آیاتونو خلاف زی بیا هم چې سوال له سو کاله امت په کومه خبره چلیدلې دی د هغه بنیادی خبرونه اعراض کوي نو یا هغه د ورکی یا اوس د ورکی د رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاف ورزي کوي
داغه مخالفت کوي اگر که ځان ته مسلمان وای داغه سنت او تسبق ګوري داغه چې کوم راوړل شوی شریعت ته هغه تسبق ګوري اگر چې دې ځان ته مسلمان وای نو الله ویلا یضر الله هرگز به تکلیف ورنکي هیڅ ضرر به ورنکي الله رب العزت ته شی اند هیڅ الله د څوک ضرر نشي ورکولی ضرر خو انسان ځان له ورکوي الله هم دې بچ کړي وسيحبط اعمالهم او زر دې چې الله رب العزت به د دوی اعمال تباه او برباد کړي نو بنیادی خبره د ایمان ضروری ده شپاړس لارې وي د مکې مکرمې او په هره لار باندې کافرانو سبیلونه جوړ کړي وه اوس هم پې نیکان سبیلونه جوړوي چې داسې ځای راتاویږي عراق ته ځي او په کربلا راتاویږي دونه سبیلونه هم جوړ کړو نو 14 لارې او په هره لار باندې سبیل جوړو په هره لار باندې سبیلونه او خلک یې په مقرر کړو دا د نیکۍ کارو ظاهرا خو ایمان ورسره نو الله رب العزت ورته وی تاسو دا خپل چې دی دا اوبو دا سبیلونه دا د هجرت سره او د ایمان سره برابر وي هرگز برابر نشي کېدی نو د دې وجه الله رب العزت دغه ټول ښه عملونه تباه کړي چې ایمان یې نه وروړي الله دې په ایمان استقامت را نصیب کړي